دې منهج سره مینه وکې، فخر وکې په دې خبره باندې که د اهل الحدیث عقیده دې نصیب نه وه، نن به د یو قبر منجاوري به دې کوله او خاورې به دې څټلې. که دا د توحید عقیده دې سینه کې نه وه، نن به دې د قبر مالګې څټلې او هلته به دې شمې بلولې یا به دې شالونه بدلول. دې عقیدې د یو لویه قرباني غوښتې ده، کله په دور د سلفو کې او کله په خلفو کې. خو عرض دا دی چې انقلاب غواړي، زړه ورته کلک کا اور په دې مشن باندې کلک شه او یو عزم وکړه چې دا مشن به زه نورو خلکو ته رسوم. او ای عوامو آخري خبره کوم، د سلفیت منهج سره به عوام تعاون څنګه کوي؟ په دوو طریقو. یو خپل مال او جان او صلاحیت دې منهج دپاره استعمال کا. دویم الله بچی درکړي دي، ماشاءالله د شیخ صاحب دی په نگرانۍ کې نن د ماشومانو کم مقام ته ځان رسولی دی، د قرآن اختتام سره نسبت راغلی دی. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. ای عوامو، خپل ماشومان د قرآن او د حدیث د منهج د عالمانو ته وقف کې، دا رانږدې کې د قرآن او د حدیث منهج ته. دنیا کې به هم ستا عزت وي، دنیا کې به هم ستا مقام وي. ای پلارانو، آخرت کې به هم الله لوی مقام درکوي. نو عزم مو دی او که نه دی چې قرآن او حدیث ته به رانږدې کېږو. آخر کې ټول په دې خبره باندې لوز وکړې، طلبا طبقې ته هم وام، علماء ملګرو ته هم وام، عوامو ته هم وام، لاس اوچت کې او د رب په کور کې یو عهد وکړې چې دا د قرآن او د حدیث منهج سره به وفاداري کوو که نه به کوو. دا د قرآن او د حدیث منهج به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسو که نه رسو. په ناره خېټه باندې به د دې عقیدې حقې او د دې منهج دفاع کوو که نه به کوو. او انشاءالله الرحمن د باطل د زور نه به نه متاثره کیږو او پیغام د قرآن او د حدیث دپاره خپلې وینې به قربانو که نه به قربانو، خپل صلاحیتونه به قربانو که نه به قربانو. د الله او د الله د رسول پیغام به دې زنانو نارینو ته رسو که نه به رسو. اقول قولي هذا استغفر الله لي